اول زه ملایم خدای راستی مړه کا یو سړی ما ته وی چې لړم دې چرته لاس کې نیولې ده مال نه وې زه اجازه در کوم او ته لړم لاس کې ونیسې مال خدانو زما په لاس څه چوفو کو چې لړم دا سره وېستو په لاس سره ته خود زر مې لاس ته منډه میکړه ول ندی چې دم کړه مې مال خدای او قران ته وګوره زړه مې وځه هغه انسانو چې په اجازه دومره عقیده ول رحمان به داسې لاس کې نیولې وګرځول به زه مولا هم زما دا عقیده و دم کړه لاس مې ته منډه کړه ته پوښتنه په خبره زمونږ عقیده هم دسی یو طالب مخون پنځوس رحمت الله علیه دلته لوی بزرگ تیر شي پلار روانو طالبان ناس دی وظیفه راغلی دی روټه سپورا الکواله خپای وی جی ترکاری نشتا غراوی دا منګوټه راوړو درې ځله خپل هوی په چوف کړل ځای خوري او چې ګوري منګوټه د غوړو ډک طالبانو په شروع کړ چې خړلې ایو ځل کله سبالم پرې دی وی سباله سره پرې دی خو قل هو په چوف کړو خو آسان دم دی غوړی کی سباله چې وظیفه رااله او منګه راوړو چې قل هو په چوف کولا چې ګوري وبدي چوف کوي چې ګوري وبدي چوف کوي چې ګوري اخون پنځو سه په بیا راغی ورکه بیا چل دی وی هغه پرونه دم چې مونږ هم چوف کو خدا خو نه غوړی کی وی بچي دم مغه ده خو خله ده اخون پنځو نه ده عزیزانو دم کې والله داغه دم دی چې پزان چوف کې سمندر د پاسه روان ماران بدر ته سجدي لګي زمری برازي او استاد قبر چوکاټ بس صفای داغه دم دی او دا کله کی یو پیر ته سړی راغی وې صاحب داسې وظیفه راته خای چې زه بو د پاسه ګرځم ایران خو دیر دی کنه تاسو هم چانه لاسنیوی ماسنیوی کړي خدای ته وګوره ایران کمزې ایران هم لا چرته شته وہی وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں تا ټول ورځ ګنتی والی وی او ټاټکی دی اوچت کړی وی بال بچ دی نهار وی او غ پیسې پیر لراوړې اوله ورکه دې په جیب کې واچي او بیا وی دعا وکړي چې خدای دې د دنیا اخر کې مال ډېر سراوړه بچی التنه دا پیر خو قربان د جناب محمد رسول الله نا غزوه خندق کې صحابه د لوګي نه په خېټه پوری کہانی تړلیو پیغمبر ته یا رسول الله وګي شو ډېر خېټه پورم کہانی تړلی چملا امرا کړ پنش پیغمبر ولا لمنو چتا کړه خدای بندگان ما ته وګورئ نو پیغمبر دو کہانی په خېټه پورې تړلیو وستاسو څه خیال لري چې تاسو به وګیئ نو ګینه ما بروټه خړلی په خدای قسم ز تاسو نه لوی نه حرما پیر خود غرشتو مولانا نصیر الدین زما په مخ کې د افریقي یو سیټ ولا 50,000 روپۍ راوېست سیټ ته وای بچی تا زما د کور روټه یو خړه نمک دی او خړو نو کدا 50,000 روپۍ والم نو خدای به وای چې روټه دې په خرڅ کړه زما د مخ کې خبر
پیر خود غلجوم یا سیبو چاله چې په ژوند جناب محمد رسول الله خپل پټکې ور کړو په ژوند ورپسې لګېدل هم 3 کاله مې زړه پړکو چاودو ورپسې چا پټکې ماته وخه نه پوه ویلکم یو خود نستا خلا ویلی سوره د خلکو تباهل وی نو راضی بزما د کور دیوالو نه بسپای نو زما کور نه بد بدعات او اډه جوړش والله چې ډېر می تنگ کو نو د شپې په خوب کې راته او خود ودا پټکې د خیو ګوره خو خدای ته وګوره چې په ویخه می تنگ نه سبا ورپسې بیا لاړم غلجو ته چې و صاحبہ ما خو په خوب کې تقاضا نه وکړي مالې په ویخه وخه بزرگ خدا دا بزرگان دي چې دا پوری کېم ګرمه جوبه اچو دي چې پیر ښکارم بزرګي چا